مددگار نه پس سپینه ډاګه به پاتې شي او هر سړی بدی بدی بیانوي او بې یار او بې مددګاره به ذلیل او رسوا به شي چې کله دې د الله سره بل معبود وګرځه. نو دا د الله تبارک وتعالی یو اټلی قانون دی چې لا تجعل مع الله الها آخر، د الله سره به بل معبود نه جوړی، بل شریک به د الله سره نه جوړی. د الله چې څنګه احترام د الله تبارک وتعالی واجب دی داسې احترام به د بل چا نه کوي. سجده به چاته نه لګوي، د رکوع حالت به چاته نه لګوي، نه جوړی. د الله د نوم نه علاوه به د بل چا په نوم باندې منښت نه کوي. د الله د تعظیم پشان به د بل چا تعظیم هم نه کوي. مونږ د پښتنو کې یو زوړ رسم را روان دی چې کله د اختر مقراشي دا بعضې زنانه چې سي مشر سړي له مبارکي ورکوي زر ورله ټیټه شي د خپو ته وله لاس ور داسې به چرې نه کوئ. دا حق د الله د ذات دی. د رکوع حالت د سجدې حالت دا به صرف د الله ذات ته جوړه. بعضې بنده د بل سره سلام کوي دومره سلام کې ټیټ شي چې د رکوع حالت جوړ کړي، دا ټیک نه دی. دا صرف د الله د ذات سره لایق ده چې مونږ ورته رکوع وکړو، مونږ ورته سجده وکړو. نو اول آیات کې رب العالمین خپل حق ذکر کو، په دویم آیات کې رب العالمین د مور او پلار حق ذکر کو. علما وايي په دې کې د مور او پلار د حق اهمیت معلومیږي چې الله پاک د خپل حکم سره چاولې د خپل یووالي حکم کو بیا وی وبالوالدین احسان. زما د حق نه پس په د خپل مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. سوره لقمان کې دی انشکر لی ولوالدیک، الله وی اول زما شکر ادا کا بیا ولوالدیک بیا د مور او پلار شکر ادا. ځکه ته د مور او پلار نم پیدا حقیقی خالق چې دی هغه د الله ذات دی، خو واسطه ستا په پیدایش کې مور او پلار دی. نو الله اول خپل حق بیانوي او بیا د مور او پلار حق بیانوي. نو زما شکر ادا کو بیا د هغې نه پس ولوالدیک. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، وی د الله په نزد د ټولو نه زیات محبوب عمل الله ته څه دی؟ ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل ما ته وښیه چې زه پې شروع وکړم، چې زه د خپل ژوند مشغله وګرځوم. ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې فرض منځ په خپل وخت کې کول، په خپل مستحب وخت کې کول، لکه ډیر لیټ کول نه، په مستحب وخت کې فرض منځ کول. لکه بعضې منځونه داسې دي هغې کې تادي مستحب ده، زر بعضو کې رستواله مستحب دی، خو په خپل وخت باندې فرض منځ کول د دې نه الله ته بل خوښ عمل نشته. صحابي تېنه بیا تپوس کوي د دې نه پس اول خو ټیک شو فرض منځ په خپل وخت کې کول، خو د دې نه پس د دواړو جهادو سردار ورته وفرمایل د فرض منځ نه پس بل محبوب عمل الله ته د مور او پلار سره ښه سلوک کول. اول فرض منځ په خپل وخت کول، دې نه الله ته خوښ عمل نشته، او د دې نه پس د مور او پلار سره ښه سلوک، دې نه بل خوښ عمل الله ته نشته. فرض منځ وکړي او کور ته ورشي نو مور او پلار له لږې خپې چاپي کو، لږه رضای والا وای نبی علیه السلام صحابي ته دا دوه عمله ښودلي وو چې الله ته دا خوښ دی، او ما الحمدلله په دواړو عملو. نو بعضې د مور او پلار خدمت کوي خو فرض منځ په ټیم نه کوي، بعضې فرض منځ په ټیم کوي خو د مور او پلار سره خو سلوک نه کوي، نو محروم شي. حدیث مبارک کې راغلی دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې پلار چې دی دا د جنت منځنۍ دروازه ده، اوسط ابواب الجنه، د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه چې ده هغه پلار دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا منځنۍ دروازه ده، که خوښه می نو ستاسو خوښه د حفاظت وکئ، او که خوښه می جو ضایع کئ نو ستاسو خوښه ده. اے بچو د دواړو جهاد نو سردار فرمای پلار د جنت منځنۍ دروازه ده، ستاسو اختیار دی که ځان له حفاظت کوئ او دا دروازه بچ ساتئ نو خده د جنت دروازه ده، او کو ضایع کوئ نو ستاسو خوښه ده. یعنی نو چا ضایع کړلی او چا محفوظ کړلی، چا د پلار رضا په دلو دلو واغستله، د پلار دعاګانې واغستلې، او چا بدبختو په لپو د پلارانو خیری واغستلې، خیری د جنت دروازه ځان له ضایع کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد، صحابو رضا د رب پر رضا د پلار کې ده، خفګان د رب په خفګان د پلار کې ده. پلار خوشاله دی رب خوشاله دی، پلار خپه دی رب خپه دی، الله رضا ګوري نو رضا الرب فی رضا الوالد، که د پلار رضا ګوري د رب رضا ګوري نو دا د پلار پر رضا کې د پلار رضا چې دی واغسته رب دی رضا کړ، او پلار چې خپه شو د رب در نه خپه دی. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د مور او پلار څه حق دی. اوسم خلق تپوس کی کنه د مور او پلار څه حق دی. زو انداز تپوس صحابه کرامو د نبی له سلام نه کړو چې هغه کم جواب ورکړو زب حق جواب درک. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د مور او پلار حق څه دی د دین اندازه والی ښه. نبی علیہ السلام ورته دا نه وی چې داو چاپی ولګوا پیسې په لګوا، نه 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 دا خو ډېرې معمولی خبرې دي. وی د مور او پلار حق دا دی چې دا دواړه ستا دپاره یا جنت ته یا دوزخ دی، بس یا به د دې دواړو په وجه جهنم ته ځي یا به د دې دواړو په وجه جهنم ته ځي جنت ته ځي. ستا خوښه ده. مطلب دا دی که خدمت دی ورله وکړو خبره دی ورله ومنله نو جنت دی، او که خپه دی کړل نو دوزخ دی. بس د دې نه بل غټ حق شته، یا به پې جنت ته رسي یا به پې جهنم ته رسي. بس په لنډو خبره، یا به پې جنت ته رسي یا به پې جهنم ته رسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې وی مور او پلار چې دی کنه دا دواړه چې دی دا دو دروازې دي د جنت، دو دروازې دي، او یا دا دواړه د جهنم دو دروازې دي. بس چې کم سړی نه مور او پلار دواړه خوشاله دو دروازې ورته د جنت کولو چې دواړه ته خپي دو دروازې د جهنم ورته کولو، دو دروازې د جهنم. چې نبی علیہ السلام دو ویني یو صحابي راغی و ان ظلما، اگر کدا مور خپل ظلم کوي به بچی ته د جهنم دروازې کولاوي چې خپي تی. وی و ان ظلما، اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته وی آو، هغه ورته بیا وی و ان ظلما، اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته وی آو، بیا وپیم دا بچی جهنم ته ځي. وی و ان ظلما، اگر کو ظلم کوي نبی علیہ السلام ورته وی آو. درې پیری صحابي تپوس کړي دي اگر کدا مور او پلار ظلم کوي نو بیا نبی علیہ السلام ورته او 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 که ظلمم کوي تبت انتقام نه. بس مور او پلار دی، بس دینه به انتقام نه دی. کسراغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس و من احق بحسن صحابتی،
وی زه د چا سره ډیر ښه سلوک وکړم، مړه مې غواړي چې ښه سلوک وکړم، د چا سره دا ښه سلوک وکړم، زما د ښه سلوک حقدار څوک دی؟ نبی علیه السلام ورته وی امک مور، ورشه د مور سره دی ښه سلوک. وی ثم من، وی بیا په مور پسې وی امک، بیا مور، وی ثم من، وی بیا، وی امک، بیا مور، وی ثم من، بیا وی ابوک، بیا دی پلار. چا سره ښه سلوکم؟ مور. چا سره ښه سلوک وکم؟ مور. چا سره ښه سلوکم؟ مور. چا سره ښه سلوک وکم؟ د دې نه پس وی پلار. 3 ځله مور ذکر کړل او په 4م ځل پلار ذکر. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې مور داسې 3 تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلی نه دي. یو د حمل تکلیف، ته مور نښه او 10 میاشتې په ګېډه ګرځولې. زه خو هم چې دا مور سړي ته دا یوه خبره قدرې وکړي که نه، کوم بچي چې د مور نافرمانه دي، زه وامه که دا بچی دا مور د مټ نه ونیسي که نه، چې بچیا ما ته لږ وګوره، تو ما ته نیغ نیغ لږ وګوره، ستا هغه مور یم بچیا چې ما 8 میاشتې ته په ګېډه ګرځولې. نن ته ما ته سپی وی بچیا، نن ته ما باندې گزار کوي بچیا، نن ته په ما پسې ګواښي بچیا، تاله حیا نه درځي، ته ما باندې گزار کوي او ما نښه او 10 میاشتې ګوره ته په دې ګېډه ګرځولی که نه. ته نن په داسې وجود گزار کوي چې نښه 10 میاشتې تا زما په ګېډه کې ایستلي دي بچیا. نه څومره د افسوس خبره ده. نن هغې مور پسې بچي را پاسېدل ښه، نن هغه مور د بچو د لاسه چغې وایي، چغې چغې چغې، لاسونه یې داسې اوچت کړي دي، اوچت کړي. که دا بچی کامیاب شو، لیکل در کوم، لیکل وی لیکئ، دا وخت ولیکئ د ځان سره. که دا بچی تاسو کامیاب ولید، مال نوم بدل کئ، په مخ راله توکئ، په مخ. 9 میاشتې او 10 میاشتې مور په ګېډه ګرځولې دی. نن مور ته وایي سپی، په مور پسې راوګرځي او ته په مور پسې ګواښې، بې غیرته ته په مور پسې ګواښې. ته لږ سوچ وکړه که نه، دا ته چا ته لېږی؟ مور ته مه نرېږه ښه. دې مور ته 9 میاشتې په ګېډه ګرځولی ښه بچیا، دا د غیرت ځای نه دی ستا. نو یو د حمل تکلیف، بل د ولادت تکلیف، چې د بچی په پیدایش کې د مور ته کم تکلیف میلاو شي. خبر دی یو کس خپل مور په اوږه باندې اغستې وه، طواف یې پې کو د بیت الله. چې طواف یې پې وکړو که نه، نو د صحابي نه یې تپوس وکړو، وی ما به د مور حق ادا کړی، ما پې په اوږو طواف وکړو، حق به مې ول ادا کړی. نن به ول د 100 روپو کیلې راوړي، نو ما د مور حق ادا کړه. شپې به ورله کېني، چېرته 15 منټه چاپي به ول وکړي، نو ما د مور حق ادا کړه. په دې د مور حق ادا کېږي. په اوږه باندې اغستې وه او د بیت الله طواف یې په مور وکړه. دا خو لا تا په مور طواف نه دی کړی د بیت الله، دا خو لا د پلار بول و براز ستا په ذمه لګېدلي نه دي. لا دا خو به داسې وخت راشي چې د پلار بول و براز به ته صفا کوې، واړه بول لوی بولو خدمت به یې ته کوې. نو په اوږه یې مور وګرځوله، ما به د مور حق ادا کړی. صحابي ورته وی آو ستا دی مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف برداشت کړی دی، او پاغي کې به د 1 ساعت حق ادا کړی، د 1 ساعت، د 1 منټ، د 2 حق به دی ادا کړی. چې د بیت الله طواف په اوږه وکړي که نه بچیا، نو د پیدایش په تکلیف کې به د 1 ساعت حق ادا کړي. دا داسې آسان کار دی، دا داسې په آسان ادا کېږي. نو 2م تکلیف د ولادت ته، او 3م تکلیف د رضاعت ته. د مور چې دی بچی له پی ورکړي، 2.5 کاله دا مور لګیا و او دی بچی له به پی ورکړه. د بچو پروام نشته. دا ډېره وزنداره خبره ده. دا مور چې سړي ته وایي ما درته خپل پی نه دي بخلي، دا تر دې خبرې د وزن نه خبرې تبو برباد شوې چې د مور د خولې نه دي دا خبره راووتله. او مور د خولې نه به راوځي ما عاق کړی، پلار به وایي ما عاق کړی،
تندر د باندې ررتو شو، تندر چې مور د عاق لفظ د خلی نه ووت. ته خبرې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د چا پلار را روان و، راښکاره شو، چا د ده نه تپوس وکړو چې دا څوک دی، ده ته ځان په پلار بد ښکاري، نو دی ورته وایي دا زمونږ رشته دار راغی. نبی علیہ السلام فرمایي دا بچی عاق شو، عاق په دې خبره دی عاق شوی دی. تاسو چې وایي حق کړی مې دی، عاق کړی مې دی، وی دی عاق شو، عاق دی عاق شو. نبی علیہ السلام فرمایي دی د مور او پلار نه نافرمان ولیکل شو. او نن بچې مور او پلار مثال وي د موبایل دی، چې زیلوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې زیلوډ ورته نه کوي نو کار نه کوي. الله اکبر. ته د پلار باره کې د موبایل لفظ استعمالوي چې د مثال د موبایل دی. ته خبرې بچیا ته پوخا عاق شوی، چرته ماښام ماسخوتن کې پلار لورزه پلاره ړه خو به دې لوخړه نه کړي، مورې ړه نه خو به دې ما ته سویلې نه ختلې، مورې که ختلې ما معاف کړه، زه به تباه و برباد شم مورې که تا عاق کړه. ما دپاره خو دغه یوه اسره ده، ورزه مور او پلار له بار بار پلاره ما ته خو به دې خیرې نه کړي. پلار بچي ته خیرې نه کوي، ښه خو بیام کوای پلاره د ړه نه دی چرته اسویلې ختلې، پلاره ما معاف کړه، پلاره ما معاف کړه. مور او پلار د پیسو خلق نه دی، ښه مور او پلار په بېعزتۍ خفه کېږي. بچو نه پیسې نه غواړي، کم پلار د بچي نه پیسې غوښتې دي، کمې چې پلار بوډا شي په پیسو څه کوي، دا مور چې به بوډۍ شي دا په پیسو څه کوي، دا پلار په پیسو بیا څه کوي. پیسې خو معمولی خبره ده، ستا د پلار به په پیسو کار کېږي، وایي پلاره سر مې ده نه قربان، پیسې خو وړه خبره. یو مولي صاحب تقریر کو، وی یوه ښځه وه جړلې مونږ کره راغله، وی څه مې جړل، مې چې ولې وی چې د بچي نه مې ډېره خفه شو، بس دا میندې چې خفه شي، زه پلانکي مولي صاحب ته به فریاد وکړم، هی ذهن دی چې دا علما د میندو تابعدار دي، زما بچي ته به خو نه وکړي. ما ورته چې ولې خفه شولې، وی چې بچی مې د بازار نه راغی کور ته، نو چې راښکاره شو نو لاس کې غوټې وي، زه ورغلمه غوټو ته مې لاس کنه، یوه توره غوټه وه پکې چې هغې ته مې لاس کو، بچی برن شو. ما ته چې دې غوټې ته مه لاس کوه، ما یې ښه جي، ما ته پته نه وه. چې کله کېناست په کټ کې نو ما وی دا دې ستړی و، زه لاړم هغې غوټې ته مې لاس کو. ما ته وایي تا ته ما نه دي ویلي چې دې غوټې ته مه لاس کوه. ما یې ښه بچیا ته په سول لګې، ما وی ته ستړی چېرته هسې وه، نه په سوچ وامه چې دې غوټې ته مه لاس کوه. بس غوټې ته مې لاس نه کوم. چې لږ ټیم وشو نو وی چې بچی مې کمرې ته لاړه، ښځې ته یې اشاره وکړه، وی چې هر سړي خپلې کوډ وړ کي که نه، وی چې وی دا اشاره یې ورته وکړه، وی بیبي دنده لاړه کمرې. چې ما تماشه وکړله نو دواړو کباب خوړله، تیلی کې کباب و. هغې مولي صاحب وی ما هغې مور ته وی چې ته په کبابو پسې جاړې، زه به دله کباب راوړم. وی هغې مور یوه خبره وکړله، وی زما د سترګو نه یې اوښکې روانې کړې. هته مولي صاحب زه په کبابو نه جاړم، زه په خپله بېعزتۍ جاړم، د کبابو په سر نن زما دومره بېعزتي وکړله. ما ته وایي دې ته مه لاس کوه، زه په خپلې بېعزتۍ جاړم، نن زما بېعزتي وشوله. مور او پلار په پیسو نه جاړي، ښه مور او پلار وایي بچیا ماله عزت راکه، ما مه بېعزته کوه که نه، ته د میلمنو په مخ کې ما بېعزته کوې که نه، بچیا ته ما ولې بېعزته کوې. نو مور او پلار د عزت وږي دي، دا د پیسو وږي نه دي. ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وی کم خدمتگار زوی چې د مور او پلار خدمت کوي او د مور او پلار مخ ته د شفقت او د رحمت په نظر وګوري، دي خدمت یې کوي، ډېر بختور دی هغه بچی چې مور له چاپی کوي او داسې د رحمت او د شفقت په نظر ورته ګوري، پلار له خپې مالش کوي او د رحمت او د نظر د شفقت په نظر ورته ګوري. نبی علیہ السلام فرمایل د هر نظر په بدله کې الله دله د یو قبول شوي حج اجر ورکوي،
قبول شوی حج اجر چې پلار مخ ته د شفقت په نظر وګوري. نو صحابه کرام عرض وکړو د الله حبیب قربان د صحابو نه تپوسونه به بار بار کول مونږ ته به ډېرې فایدې راوتلې. نبی علیہ السلام ته فرمایل وی که چېرې یو کس د ورځې سل ځله د پلار مخ ته ګوري ته وایې د یو حج قبول شوي اجر الله د یو نظر په بدله کې ورکوي. نو وی که یو تن د ورځې سل ځله د پلار خدمت کوي او داسې د رحمت په نظر ورته ګوري. نبی علیہ السلام ورته فرمایل او چې که دی ورته سل ځله د ورځې ګوري الله به د سلو قبول شوو حجونو اجر ورکوي. چې وی تاسو په کتو نه ستړي کېږئ نو الله په اجر ورکولو نه ستړی کېږي. نو ډېر بختور دي هغه بچي چې د پلار ټوله ورځ خدمت کوي او د رحمت په نظر ورته ګوري، د شفقت په نظر. پیسې به ډېر شي پیدا شي خو بیا به دا به نه دا پلار به سبا نه او دی دعاګانو کې به رنګ ګرځي رنګ 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 چې پلار دی د خدمت محتاج شو عزت تابعدار دنیا پاتې او د پلار خدمت پکو. ته یاد ساته چې دا پلار دی نو کنا او د دعاګانې کړي دا دنیا به در باندې خدای رو وری، دا دنیا به در باندې الله رو وری. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو خبره یاد ساتئ ګورئ نازان سره نوٹ کړئ. نبی علیہ السلام فرمایل چې د ټولو ګناهونو سزا به الله په آخرت کې ورکوي چې چاله وغواړي، خو بغیر د مور او پلار د نافرمانی نه. چا چې د مور او پلار نافرمانی کړې ده دله به الله د مرګ نه مخکې په دنیا کې هم د دې سزا ورکوي. دا یاد ساتئ، دا به درنه وځي، دا پراته دي تا ته. د مور او پلار چې درنه څومره نافرمانی شوې ده دا به درنه دنیا کې وځي، اله به الله مرګ راولي. خپل بچي به در باندې رانخلي، بیا به ارمان د بوډا پلار درځي، بیا به ارمان د بوډۍ مور درځي چې کاش ما ولې د پلار نافرمانی کول، کاش ما ولې د مور نافرمانی کوله. نو د مور او پلار حق ډیر ضروری دی. ان شاء الله بیا سبا مسائل دی هغه به سبا وایو. کمو خبرو کې د پلار منلی شي، کمو کې به نه مني. پلار درته وایي مونځ مه کوه، نه ته به یې منې که به یې نه منې، نه به یې منې، مونځ به کوې. پلار دی غیر مسلمي مسلمان نه یو تا ته وایي زما خدمت وکړه، کوې به یې که به یې نه به یې کوې. نو انشاءالله دا مسائل به سبا که خیرې فرمایي. لا تجعل مع الله مجوړه د الله سره الہن آخر بل معبود بل حاکم فتقعد بیا بکینت مضموما الزام خوړلې شوی، الزام لګولې شوی، خلق بدی بیانی، ذلیل بشي، سپک بشي، معاشره کې بدی زم بیانیږي، مخذولا بے مددگارا بے یارا او بے مددگارا بکینی چې کله دی د الله مقابله ته ودرېدي نو بې یاره بی او بې مددګاره بی. اللهم احسن عاقبتنا.